بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پا دی آیات مبارکہ کی فرمائی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ وَيْكَچَرْتَ تَدْبِيُونَ تَبُوسُ کی اے پیغمبرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلق السماوات چا پیدا کړی دي د اسمانونه چا پیدا کړی دي د اسمانونه والارض او د ازمکی نو ليقولن خامخا زرد چې دی بووي سبوي خلقهن په خامخا ضرور به ضرور پیدا کړی دی لره چا العزیز غالب ذات او العلیم علم والا ذات وایګه په خبر یعنی دی وای دا چا پیدا کړی دی الله رب العزت پیدا کړی دی نو دی ته ویل شي تاسو لیکه لکه ځان سر دی ته ویل شي اثبات التوحید علی سبیل الاعتراض ثابتول د توحید فلاره د اعتراض سره چې ته چاته وی چې لکه ته دا خبره وکړه ځانو چې هغه وکړي هغه په خپل خبره کې په خپل راټینګ شنو اثبات التوحید علی سبیل الاعتراض الله رب العزت فرمایي چې واضحه خبره ده ښکاره خبره ده هر کس وی ګوي تاسو ته وکړه نو دیم دامنی چې پیدا کړی ارسیس چا دی الله رب العزت چا پیدا کړی دی الله رب العزت الله توفیق راکړي خاص دی आवाज مزما आवाज تیز دی چې تاسو دا غینم تیز وي ښا الله توفیق راکړي الله فرمایي بیا الذي الله رب العزت هغه ذات دی په دې سکیږي نه چې تاسو تیز وای خدای چې موږ ورسدونه ډاډوي چې دا کسان راته ویښ ناشتي ها دونه راته پدې چې زمونږ دونه زیات انوارات هم نه دي چې کسان موده کړی دي دونه راته اندازه لګي الذي دغه الله رب العزت هغه ذات دی ها جعل چې ګرځولې د لکم ستاسو د فار الارض ازمکه مهدن فراشا متحرکا زمکه فرش خوځیدون کی الله رب العزت د ازمکه ګرځولې د فرش یا د مکی د ازمکه د فرش ګرځولې د بعض تعبیر کوي فکر سره
نو الله هغه ذات دی چې ګرځولی د ستاسو دپاره د ځمکه فرش وجعله او ګرځولی دي لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې سبلا لارې نو په دې ځمکه کې څومره ډېرې لارې دي دا زما ستا دپاره د بل چا دپاره خو نه دي که نه د فرشتو ته د لارو ضرورت شته نه ای ته لارو څه ضرورت دی او الله رب العزت دا لارې زما او ستا دپاره پیدا کړي لعلکم تهتدون دپاره دی چې ته ورسېږې خپل مقصود ته خپل مقصد ته ورسېږي چې ستا کوم مقصد دی ته د دې ځای نه چې نه ته ځې نو که لار نه وه نو په کومه بدلې دا خو الله دا لارې ګرځولي د دې ځای نه به ګوادر ته بوځو ګوادر نه به پلانکي ځای په دې به وراړو او دا به چې دی نو وسطی شي ته نږدې لارې دي دا دغه دي هغه دي نو که الله رب العزت دغې ځمکې ته حکم کړو چې دی لاره مه ورکوه دې له به ځای نه ورکړې نو چا به پکې لاره ایښکې وه نه دا چا ایښکې دي الله رب العزت ښه نو دلته ورې ارځه کې یو معنا نه ښه دلته لعلکم تهتدون دا پاره دی چې تاسو لار عمومي نو کومه لار ته مراد ده یعنی خپل منظر مقصود ته ورسې په دې سره والذي والله رب العزت هغه ذات دی یوازې دا نه بل الله هغه ذات دی نزل چې نازلوي من السماء د اسمان نه ماء اوبو لره نو باران څوک کوي الله رب العزت باران څوک کوي الله رب العزت دکه شان ګوره باران رحمت دی که نه دی دغه رحمت چې کله الله رب العزت ستا دپاره عذاب ګرځوي نو څوک یې داسې کولی شي چې هغه ختم کړي نه رحمت هم کله ناکله ستا دپاره زحمت ګرځي نو د دې وجې چې سوال کې نو څه به وی خدایه پاکه د رحمت باران را باندې راوره نو خبره داسې ده دغه بابا دغه چاته ریکارډینګ کړی نو خدای په شیبو شیبو بارانو کې د خړو بو بارانو کې دا بارانو کې نو سوال چې کې هغې کې په الفاظو ته ډېر دغه نه بس د زړه نه دعا مختصره دعا وکړه خو د زړه نه وغواړه الله یې توفیق راکړي والذي هغه الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړي را نازلوي د اسمان نه ماء اوبو لره بقدر بقدر معلوم په اندازې معلوم سره الله ته مقدار معلوم دی که نه ما او ته نه دی معلوم صحیح ده ما او ته د پوهان وایي چې هلکه سبا چې دی نو مې دونه کیدی شي باران وشي کیدی شي ونه شي کیدی شي داسې کیدی شي داسې هغې به تا ته یوه خبره کوي خو الله رب العزت د هغې مقدار هم معلوم دی چې دونه باران به کېږي اکثر د انسانانو پیشنګویي غلط هم شي ولې هغې هم درته وایي امکان دی درته دا نه وایي چې زه حقیقي خدای در دې امکان داسې دی نو د انسان پیشنګویي غلط هم شي الله رب العزت د دې ځای په ځای باران بل ځای ته واړي خو الله دې اندازه معلوم بقدر معلوم په اندازې معلومي سره لا حول ولا قوة الا بالله فانشرنا به نو بس ژوندې کې په دې سره بلدة میتا حاریه مړه په دې باران سره څه کوي مخکې ذکر شو چې الله وایي موږ روح را نازلوي نو ما تاسو ته وایي د روح نه مراد څه شی دی قرآن پاک دی الله وایي د انسان د بدن دپاره چې دا کوم روح دی نو قل الروح من امر ربي دا روح د کوم ځای نه دی د بره نه دی نو د هغې دپاره چې دی هغه روحانیت والا غذا د بره نه راځي او دا کم چې د انسان بدن دی د دې دپاره غذا دا د ځمکې نه ده خو دغه ځمکه هم جمدی کېږي د بره نه پې الله رب العزت باران کوي په څه سره په باران سره نو روح ژوندی کېږي په قرآن سره او ځمکه ژوندی کېږي په څه سره په باران سره نو الله رب العزت فرمای نو الله رب العزت تی دواړه رحمتونه را نصیب کی والذي والله هغه ذات تی نزل چې په نازلوي من السماء د اسمان نه ماء اوبولرا بقدر په اندازې معلومي سره فانشرنا نو بس ژوندې کوو به په دې سره بلدة میتن سو زمکا مړه ژوندې کوو په دې سره زمکا مړه کذالک بلدة حاریه یا زمکا مړه کذالک هم دک شان تخرجون منس کې بګیرا تخرجون من القبور الله رب العزت فرمایي هم دک شان بم د قبرونو را پاسو څنګه مې چې د ازمکه را ژوندې کړه دکه سي یو شپېلې به ووالي شي او د بلې شپېلې تر منځه به باران وشي او موږ به ورو ورو بس بیا شپېلې سره ژوندي کېږو الله دې د ایمان حالت کې پاسي
صحیح شو نو الله هغه ذات دی والذي الله هغه ذات دی خلق الازواج خلق الانواع چې پیدا کړی دي دا ټولو قسمونو لره د ټولو اصناف لره یا جوړي كلها دغه ټولې جوړي چا پیدا کړی دي الله رب العزت چا پیدا کړیو الله رب العزت مکه چا پیدا کړی ده الله اسمان چا پیدا کړی دی دغه زنانه چا پیدا کړی دي نارینه چا پیدا کړی دي دا ټول جوړي دغه شان په زناورو کې ګوره دغه جوړي دغه زناور دا چا پیدا کړی دي الله رب العزت صحیح شو الله رب العزت ته ایمان زمون مضبوط کی نو الله هغه ذات دی چې ګرځولې دي تاسو د لپاره انواع دغه ټول وجعلوا ګرځولې دي لكم تاسو د لپاره من الفلک د کشتونه کشته دی بادبانی کشته بوي جهازونه دی اوسو د اوبو دی او دا چې دی نو لانچ دی وغیره دا شي دی هغه نو دا ټول چا ګرځولی دي الله رب العزت ګرځولی که الله رب العزت حکم وکي نو ګوره څومره د جدید آلاتو سره کشته ډوبې نشي ځنې شیزونه خو افسانې وي او ځنې سیزونه حقیقت هم وي دغه سیزونه کتابونه په مستقل اوس لیکلي شوي دي محمد بن عیسی وغیره ورغلي دي دغه اوبو خواله دغه برمودا ټرایینګل مرایینګل والا کیسې چې کومې دي اکثر پکې جهازونه تللی نه دي روغ شوي نه دي چا ریښ کې دي نو دا الله رب العزت په اختیار کې دي نو الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك او ګرځولې دي تاسو د لپاره من الفلك د سنا د کشتونه والانعام او د سنا د سارونه ما هغه ترکبون چې تاسو په سورلی کوي الګه په کشته کې موږ سورلی کوو کنه په سارو باندې موږ سورلی کوو کنه نو الله رب العزت فرمایي دا د لچا ګرځولې دي الله رب العزت دل ګرځولې دي لتستو د فار د دې چې برابر شي تاسو علا ظهوره په شاګانو د دې باندې نو کشته چې دا د هغه ته خلق وروخیږي نو په هغه باندې برابر شي د کشان د ساروی د پاسه برابر کین نو الله رب العزت فرمایي د فار د دې مدل دا ګرځولې چې تاسو برابر شي بس باندې په دغه کشته باندې په دغه سارو باندې ثم تذکروا بیا یاد کې چې برابر شي په نعمت ربکم نعمت در رب خپل نو فی قلوبکم پزړونو کې د الله رب العزت چې څنګه تکیناسته ګوره کشته ده هغه کې کله نا کله چکرو ہے د دې لپاره پکې صرف وخیا چې وای دا دعا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا خولې ده یا چې حدیثو کې کومه راغلی ده چې دغه پکې او دا سنت خو تازه کدام پکې و بسم الله مجریها مجراها ومرساها ان ربي له دوړه سيدي چرته نو خیر ثم تذكروا نعمت ربكم بیا یاد کا نعمت در رب العزت خپل فی قلوبکم فخبل زړونو کې دا الله رب العزت نعمت یاد کا باغی شکر ادا کا پس کې پزړونو کې نو لئن شکرتم لازیدنکم کچرته دا الله رب العزت شکر دی ادا کو الله بدل نعمت نورم زیات کی دې شه الله د اوس دې ځای پورې الله د مال درکړو سره د اسلام او د دین دې ځای پورې چا کاروي الله بدل مال کې پر اخیرا ولی یورپ بوینه بل بوینه به الله هم نه ده کړي الله رب العزت په یو ګرځا خود دین تابع او ګرځا د دین خلاف مګرځا الله به د زړه کې پر اخیرا ولی چې سړی مالم را سره دی او زم د خانانه خوانیم تل یو غریبم د خانانه خوانې تل نو مال خدای نعمت را کړی دی ما پیسې وکړو او هغه چې دین هغه د دین نعمت نه محروم دی هغه دغه شان دی نو هغه کې څه فرق شي نو ثم تذکروا نعمت ربکم بیا یاد کې نعمت در رب العزت خپل په خپل نو الله رب العزت به توفیق درکړي بیا بچی دی لړ بشي د دین د پاره بچی دی سفر وکي جهاز کې وو کې وغیرہ الله به توفیق درکړي د خدای اوس کده په دغه سیس کې تلګیا وي د انډیا غانا دی لګولې دا او دا چې دی په تاثیر او دا پلی دی دا دی لګولې دي او په دغه کې چې دی در باندې کشته الټا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم کس په کم حالت کې لاړو د قیامت پر ورځ باغې کې پاسي الله دې وساتي نو دنیا دې تباہ شو آخرت هم نه دغه نه دی پکار سوکا الله رب العزت دل توفیق درکو نو ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم هر کله چې تاسو برابر شئ په دې باندې اوس
دغه یو برابرېده دا چې سواره شوې، دویم برابرېده دا دی چې اوس روانې ته جوړ شوې، د دې دپاره برابر شو علیه په دې باندې وتقولو بألسنتکم، نو بیا په دې خپلو ژبو باندې ووایه. ها نکتې یادې ساتئ او تاسو لیکئ لکه وتقولو بألسنتکم، نو تاسو په خپلو ژبو باندې بیا ووایه. څه ووایه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. نو دواړو ته شامل، داسې نه چې ته وایې چې کښتۍ ته شامله دي، خو اسورلیم ته مراد ده که نه. نو هلته اس سورلي وه، هلته کې هغه ټیم اوښ سورلي وه. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جدید سورلی وي، دا به یې اختیار کړی، منه خو ته نه ده راغلی احادیثو کې. مونږ چې کوم څیز کې زبرګي پکار وي په هغې کې زبرګي نه کوو، په هغې کې زبرګي نه کوو. چې کوم کې نه ده پکار و ته هم دا چل کې، ته د دا چل غم مه کوه. دا کوم کې چې زبرګي پکار ده هغې کې زبرګي وکړه، هغې کې به یې د ایمان پته ولګي چې اثار یې مونږ پاس. غیر ضروری سیزونو کې موږ ځان له هسې بېسه په خپله اسلام جوړ کړی دی، او کوم چې ضروری سیزونه دي هغه هم شاته غورځولي نه. نو الله رب العزت فرمایي وتقولو بیا ووایه سبحان الذي، پاکي د هغه ذات لره، چا لره؟ الله رب العزت لره، سخر لنا چې تابع یې کړه زموږ دپاره. څه یې وکړه؟ تابع یې کړه زموږ دپاره، مسخر یې کړه زموږ دپاره. هذا دا صحیح شو، دا سورلي دا یې څه کړه؟ مسخره کړه زموږ دپاره. وما كنا له، او نو موږ دې لره مقرنین، مسخرین، موږ دې لره تابع کوونکي نو. څوک سورلي اوښ به څوک یو کس یې تابع کولی شي؟ اوښ څوک کابو کولی شي یو کس؟ نه، دا دله چا تابع کړی دی؟ الله رب العزت دله تابع کړی. ته بې پانډه موره چې هر څه به وره چې هغه تا سره روان دی، غټ کټ اوښ دی، موقع محل غواړي. بیا نو ګوره بیا دکه شان چې دی د هسي ولا یا استې وغیره که په خپل طاقت راغی نو ترې نشي کابو کولی. الله رب العزت ته د پوهې توفیق راکړي. نو کوشش دا پکار دی چې الله رب العزت دله توفیق درکړه دغه دعاګانې وې، دا دعاګانې زده کړه او موقع محل وپېژنه، په ځای باندې وایه. او که موقع محل درته ني، طریقه درته نه یاده، نو بیا کیسه روانه. یو کس ته چا ووایي، هغه ته یې وایي چې هلکه دا کارتوس دی دا واله، نو په دې به څه کوم؟ هغې فضایل یې ورته بیان کړه. خلک خو چې څه خرڅوي نو بلا فضایي په دې چې خلک پکې ښه مبالغه هم وکړي. وایي په دې چې یتیم ولي نو اب هم دله روغ غورځي، او که په دې د شعر هم ویشته به دله روغ غورځي. هغه وایي چې هلک دا خو سم شی دی. هغه ته بس ټیک ده، هغه اغوښتی دی. چې تللی دی نو کور غریب ډډه والې او دې کې پیشو راغلی د هغې پیښې دغه کړي اړولې دي یا چې هر څه نه، ده داسې کارتوس راغوښته، داسې ورګزار کړی دی چې ښه مضبوط ګزار یې پرې کړی، هغې یې میو کړی او تښتېدلی دی. دا وایي چې خدای دې بې خوبه څه ښه شوه چې ځنګل ته نه یم تللی. دا خو که مې ځنګل کې نیک ویشتې نو بیا به مې څه کول ورسره. واپس راغلی هغه دوی چې هلکه عجیبه کار دی راسره، نو هغه دوی ته کېنه وایي څنګه دې ویشته؟ خو یې داسې هغه پیو پسې راغلو چې ما د کارتوس ګزار ورته وایي. وی کارتوس هم مکه دی، خو طریقه د غلطه استعمال کړې ده. دا به په ټوپک کې کېدی، په تماچه تاسو له بیا ښه چل درځي. او درې د هوایي ډزې چې کوې که نه، دا د ښه مضبوط چل درځي. دې ته نه ګوره چې د چا پې نقصان کېږي، څوک به پې تباه کېږي، څوک به غر کېږي، د چا به کور ځای ته رسي. الله رب العزت ته پته درته شته چې په ناخطا در نه مرګ وشه، په ناخطا شپېته روجې به پرله پسې نیسي. که یوه روجه درنه چې روغه دې وشي، هر څه دې وشي، یوه تا ته پته هم نشته، څوک انسان دی څه پته لګي. دغه د غریب څوک بار ته راوتی او تا دې غاړې شي دغه کړی، هغه دې په سر وشته. بل څه دي، بل کور بار څوک راوتی، د شکور کاکا ځای کې نو ګولې راله وایي په پتونو لګي، دې څه پته لګي. نو بیا شپېته روجې به پرله پسې نیسي. هغه وروستو دا کیسې ځان له دي چې څونه هغه ستا نه الي او څونه نه نیسي، او چې اسلامي حکومت دي چې سلوخان ورکړي چې سر دې خلاص شي، چې بیا د دماغ ځای لایي چې ته بیا هوایي ډز وکړې، ستا پلار به بیا هوایي ډز نه کوي. نو خبره داسې ده، الله دې معافي وکړي. شپېته روجې دې پرله پسې چې یو درنه خطا شوه بیا شي در سره شه چې مرګ دې کړی. وتقولو سبحان الذي، نو بیا به دا ووایې سبحان الذي، پاکي د هغه ذات لره، سخر لنا چې مسخر کړي دي زموږ دپاره، هذا دا سورلي، وما كنا له، او موږ نه وو دې لره مقرنین، څه مسخرین، تابع کوونکي. موږ دا نه شوه تابع کولی، څوک دا تابع کولی شي. وان الى ربنا، او یقینا موږ د خپل رب جانب ته لمنقلبون، لراجعون، موږ خپل رب ته سیو واپس کیدونکي یو، موږ خپل رب ته سیو واپس کیدونکي یو. نو دا سورلي هر څوک بدله څوک تابع کوي؟ الله رب
رب العزت ما تاسو ته ویلي امام شافعي رحمت الله علیه پسې چې دا ګاډې وړې پیرکې ونښتې وایي راځه مناظره کوو نو هغه د اوبو د پاسه جلماز واچو سیوې ورته وایي راځئ دې د پاسې کوو د دجلي د پاسه جلماز واچوي راځئ دې پاسې کوو اوبو له چا تابع کړئ الله رب العزت انسان لا الله رب العزت چې دینو ارسو کی ښه الله رب العزت په اختیار کې دا وبدر ته چا تابع کړي الله رب العزت هغه چرته یو عالم وکنه هغه وی چې لکه بسم الله وای او پسین ورته ریګه سوایا بسم الله وای هغه مو پیر سی وی کله کله وی چرسیانو چې دین د ایمان مضبوطی د مولا طالب نه یونی وخت کې ولې وی جګړه ټوپک راوړي چې سره جګړه تورته چې مکو الګه مړ بشي هغه وی چې ما مرګ جون خدا خدای لاس کې ها نو خیر خلاقت رواني نو بیا داسې کوي نو هغه ورته چې بسم الله وایي او پسین تېرېږه نو یو بابا پکې چېرته ناسته وایي چې هلکه داسې زه خو روزانه 1 روپۍ چې کشتۍ کې راځم دا یې غاړه ورکوم مونځ کوم دا روزانه چې دا 10 روپۍ شوي چې راځي زم راځم خو بس بسم الله به نو خو زمیندار بابا و هغه یقین و هغه چې په هغه باندې تېرېده نو یو غاړې به بس بسم الله وي بل غاړې بله چې 10 روپۍ جمع شوي نو دا 10 روپۍ نه هفتې پیسې جمع شوي مولا له روټۍ کوم هغه غریب دی چې روټۍ کړې ده استاد جي ته یې ویې راځه ورته صبر وکړې کشتۍ خو راشي که نه څه ته راځه ویوا تا چې ما دی چې بسم الله یا خو مې تا ته وي ځان ته خو مې نه وي که نه وایي ستا پلار به هم راسره دي هسې به رانه خلاصېږي په ما بسم الله ویلې دی غټ کټ داسې ونیسو وي راځه راپسې نو داسې کار دی چې هغه په یقین الله رب العزت ته زموږ یقین جوړ کړي نو چې یقین دی کامل یارې خبرې نه خپل سړی خبره شیخ ادریس صاحب وایي دې ټایم کې د پښتنو لوی شخصیت دی وایي د متمانزو بابا د بازار کې یو دغه داسې ورته دا دمګر نو هغه به چې دم اچو نو دا چاړه به سمه ګرمه کړه او بیا به دا یو شخصیت ما هم لیدلو رفیع رحمت کریم صاحب و چاراټ کې موږ ولله څو پیرې تلو 3 کاله چله یې ښکې وه هغوی چې په ښه بد باندې زه پوه شوم حقیقت کې بزرګوا چې انسان کینی بیا انسان ته اندازه لګي 3 وایي زه چې په ښه بد پوه شوم په پردۍ زنانه مې نظر نه دی لګېدلی او په دغه کې بریل کې بریل والا صاحب الله رب العزت ورته بخښنه وکړي خیر نو هغه به وایي دغه وایي هغه به په ژبه باندې داسې چاړه راخته محمد احمد یې نوم که څه بابا به ورته وي او بیا به چې دی هغه په پونده کېښود هغه پونده به چې اچا په دی غالبا خپه کې څه چل وغیره په هغې باندې به کېښوده په ځای باندې وایي ما ورته چې ما له بابا د اجازه راکوي خلک به ورسره ښه کېدي ما ته چې صحیح دی ما ته څه کلمات وښود چې دا یاد کړه دا پاخه کوي زه لاړم ما مې پاخه کړ چې واپس رالم وایي ما ورته چې صاحب پاخه کړی مې د څه وخت پسې پاخه دي شیخ صاحب وایي ما ورته چې ما ته چې راځه نو داسې کار یې کړو چاړۍ ګرمه کړو په ژبه یې راښکلو بیا یې په پونده باندې کېښودلی وایي بیا یې ما ته وایي چې بیا یې ښه ګرمه کړه سره یې کړه په اور باندې ما ته چې اوس په ژبه ما ورته چې څه وایي دا په ژبه راښکه ما ورته چې دماغ دې خراب دي چاړه وایي چې خاصې اجازه لې په ژبه یې راښکه که نه وایي ما ورته چې څنګه په ژبه راښکه مولا سره خو یو ژبه راغته ته کټ کړې نو نور پکې څه پاتې شو وایي ما ورته وایي چې دا وایي ما ته وایي چې ما ورته چې په هر ځای اقدمه خو ژبه راته مه یادوي ما ته چې دا په بل ځای نه پخېږي نو بعض اجازې داسې خیر نو یقین الله رب العزت تیرا ترا نصیب کی و ان الی ربنا او یقینا من در رب طرف ته لمنقلبون سکو او واپس کی وجعلوا له وصلا یو ګیله کوي شکایت کوي د انسانانو نه وجعلوا له ای سره د دې چې مورته دومره دلایل وي چې په دې ارکس پويږي بیا وجعلوا له دی ګرځوي چاله را خدای لره من عباده ای دی ګرځوي وجعلوا دی ګرځوي له د خدای لپاره من عباده د خپل بندګان جزءا برخه الک استاد وی ستا برخه دی کنه ده ستای سره زنانه او نارینه چې د نزدېکتو کې دا غینه بچي پیدا شي کداغه نزدېکت نه وي دا سبب ده اولاد دی کداغه نه نو بیا ماشوم نه پیدا کیږي نو جزء ادا ستاسو د بدن ایسره نو دی الله رب العزت لره وګرځوي د بندګان نه ولدن نائبا الله لره چې دی اولاد وګرځوي ان الانسان یقینا دا انسان چې دی لکفور مبین ظاهر کافر دی ان شکر دی تکفورن ناشکر دی او مبین ښکاره ناشکر دی الله رب العزت موږ د حالت نه بچ کړي ولئن سألتهم وكجرت تسوال کی د دیونا من خلق السماوات چې څوک پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ازمکی لا یقولن نذر دی چې دی بوې خلقهن پیدا کړی دی لرا العزیز غالب ذات العلیم علم والا الذي هغ الله تعالی جعل چې ګرځول لكم ساس د بار الارض ازمکا مهدا الذي هغ الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی ساس د بار ازمکا فرش وجعل او ګرځول لكم ساس د بار بیا پدې کې سبل الله
لارې لعلکم تهتدون د پاره دی چې تاسو خپل مقصود ته ورسې منزل مقصود ته ورسې ومنهم المقصد المعاد او د دین یو مقصد چې دی هغه دوباره زندگی ده الله د اسلام په حالت کې را نصیب کړي والذي هغه الله تعالی دغه الله تعالی هغه ذات نزل چې نازلوي من السماء د اسمان نه ما ان ابولرا بقدر معلوم په اندازه معلوم سره فانشنا به نو موږ ژوندې کوو په دې سره بلده میتن زمکه وچا زمکه مړه کذالک هم د کشان تخرجون تاسو برا پاسو د قبرونو والذي هغه الله تعالی خلق الازواج او الذي دغه الله تعالی هغه ذات چې ګرځولې دي سلرا انواع لرا پیدا کړی دغه ټول انواع او اصناف لرا كلها دغه ټول لرا وجعل او ګرځولې لكم ساده پارا من الفلك د کشتونه ولا نعام او د سارونه چار پایانو ما هغه ترګبون چې تاسو په سورلی کوي لتستو د پاره دي چې برابر شي علی ظهوره فشاګانو د دی باندې ثم تذکرون نعمت ربکم بیا یاد کړئ نعمت در خپل زلونو کې اذا په هغه وخت کې استویتم چې برابر شي علیه په دی باندې وتقولون بیا وای په جواب باندې سبحان الذي باقی د هغه ذات لرا سخر لنا چې تابع کړی دي زموږ د پاره هاذا دا سورلی یا دا کیشته او ما كنا له موږ نو دی لرا مقرنین نو موږ دی لرا مسخرین تابع کوونکی و ان الى ربنا ويقينا موږ د خپل رب جانب ته لمنقلبون لراجعون واپس کیدون کیو وجعلوا له دی ګرځولي دغه الہ لرا من عباده د خپل بندگان نه د الله د بندگان نه ول ګرځولي جزءا سو اولاد ولدا نائبا ان الانسان یقینا انسان لکفور مبین ناشکر دی ښکارا الله رب العزت من دا حالت نو ساتي